مناګانې. عبدالله بن عباس روایت دا فرمایي ما د الله رسول ته وویل چې ما معنا آمین، د آمین معنا سره. نو قال هو فرمایل ربي افعل یا الله ویې کړه دا کار. دا آمین معنا. بیا آمین کې اصل کې دوه لغت دي، یو آمین دی په شان د یاسین باندې، آمین یاسین، او بل په دې کې اصل کې قصر راغلی امین په شان د یمین، فعیل وزن دی، امین یمین په وزن فعیل. په دې کې آمین ویل په شد سره آمین دا غلط دی، ځکه آمین خو صيغه اسم فاعل لا قص کوونکی، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت. آمین چې کنه بیا صيغه اسم فاعل، څنګه به آمین او امین او آمین بنوي چې میم له شد ورک. بیا امین چې کوم نه د اصل کې ابو میسره فرمایي کله چې جبريل د الله رسول د فاتحه ولوستله ولا زوالین ته چې ورسره وی امین پسې وای الله نبی امین وی. امین په مانځ کې په جهري منځونو کې په دې باره کې روایتونه د جهر راغلي دي، په دې باندې بجهر کې ښکارواله وکړي وجهر بها سودا ومد بها سودا. او دارنګي کوم روایتونه چې په باره د اخفاء کې راغلي دي خفض، هغه روایتونه ټول باندې کلام دی، هغه روایتونه باندې کلام دی، صحیح ثابت نه دي. هدايه مولا چې کوم نه یو صغرا کبرا ګر جنگولې ده وای امین دغه پټه باندې چې امین دعا ده صغرا شو، هر دعا چې کوم نه په پټه کبرا امین په پټه شو نو دا نتیجه شو. اول جواب ده چې ګوره دا امین دعا نه ده، صغرا دي نه منو ځکه امین امین چې کوم نه ختم الدعا ده، امین ختم الدعا ده. بل سره کبرا چې هر دعا په پټه دا کبرا دي صحیح نه ده. چا ویل چې هر دعا په پټه باندې ته چې مانځه ته ولاړ امامي د فاتحه ولې ښکاروي؟ فاتحه دعا نه ده، ته ښکاروي کنه دا دعا ده، هر دعا په پټه باندې. لہذا دا قیاس چې کوم دوی جوړ کړی دا صحیح نه دی. امین باره کې چې کوم روایتونه په پټوالي کې راغلي په ټول باندې کلام دی، او په امین باندې اصل کې يهود دا په خبرګي نسوارا په دې باندې څه استاد سره اصل کې يهود او نسوارا په دوه شیزونو باندې حسد کې او په سلام باندې او بل په امین باندې. یو نسوارا دا خو نه غني چې سلام دی عام شي، دی مسلمانانو دا قصې جوړ کړې دي چې سلام نه ته دې کې بنار په ځانه حدود خو دي او په امین خاصم دښمنی کوي، بعد خلک بس ردی بری وای دا ایمان خرابواله ده. بیا امین په مانځه کې هم دی ودانګې مانځه نه باروم دی فاتحه دی بس امین پسې وایا په دې باندې دعا چې کوم نه قبلي. بیا دې صورت امتیازات سری امتیازات، هر صورت د بل صورت نه خامخا ممتازي ممتاز په دې د امتیازات دي، لیکن بعض داغه نه موږ ذکر کوو علاوه وجه اختصار. اول امتیاز دار ہے شیخ الاسلام رحمه الله الفوائد کی ذکر کړی دي په اول سوره رحمه، اول سوره چې کوم نه رحمت ته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ذکر شوی. واوسط وایدا په منځ کې د آیت ذکر شوی په منځ کې اهدنا الصراط المستقیم په منځ کې د آیت ذکر شوی او په اخر کې چې کوم نه نعمت ذکر شوی دی انعمت علیهم په اخر کې نعمت ذکر او په اول کې رحمت ته ودانګي په منځ کې هدایت ته ودانګي په اخر کې چې کوم دینو په کې نعمت ذکر شوی دی. بیا وروسته فرمایي چې وحظ العبد من النعمه على قدر حظه من الهدايه، انسان به د نعمت نه دومره حصہ حاصلوي څومره چې انسان د هدایت نه حاصلوي. که چا د هدایت نه ډېره حصہ حاصله کړې وه نو په هغه به ډېر انعام کېږي، او د هدایت نه مې انسان حصہ حاصلوي څومره چې انسان د الله د رحمت نه حاصله کړې وي. وحظه منها على قدر حظه من الرحمه، د ټولو خبره راځي اصل کې د الله نعمت او رحمت ته کېږي.
او نعمت او رحمت د الله د ربوبیت د لوازمونه دي. حاصل دار وته چې ګوره اوله کې چې کوم نه نو الله رحمت ذکر کړي، په منځ کې هدایت ذکر کړي، په اخر کې نعمت ذکر کړي. نعمت په پتا باندې کیږي چې کله تاسو الله هدایت وکړو، هدایت پر تعالی کیږي چې الله در باندې رحم وکړو، رحم در باندې وشو. او رحم کول پچا باندې او پچا باندې نعمت کول دا ټول لوازم د ربوبیت دي. دا د ربوبیت سره لازم خبرې دي. دا د الله تربیت ته چې الله بندگان باندې رحم کوي، نعمتونه ورکوي. نو الحمدلله رب العالمین. یو دویم ابو حیان ذکر کړي بحر محیط کې چې په دې صورت کې ډېر انوار فصاحت او بلاغت دي. ډېر انوار فصاحت او بلاغت په دې کې چې کوم نه ذکر شوي. اول حسن الابتداء ده. حسن الابتداء دې صورت چې کوم ډېر ښه ابتداء کړي ده. ځکه دا صورت چې کوم نه دا الله په نوم باندې شروع شوی دی. کوم دا قول کو چې بسم الله د فاتحه نه آیات ده. او یا صورت د الله په حمد باندې شروع شوی دی. کوم دا قول کو چې بسم الله د فاتحه نه مستقل آیات نه ده. الحمدلله رب العالمین. د دې وجه ته چې کلام شروع کین په حمد باندې شروع کړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله یو دغه کو بیان کو نو مخکې به خطبه الحاجت وي. دویم چې کوم نه دویم نوع د فصاحت او بلاغت داره چې په دې ثنا کې الله مبالغه کړې ده. الحمدلله رب العالمین په دې کې مبالغه را ولې په الپلام کې تعمیم ده کنه. الحمد کې الپلام استغراقی ده. دریم په دې کې تلوین الخطاب ده. تلوین الخطاب څه معنا؟ یو خطاب چې کوم نه رنگ ورکول. پس ظاهر کې خدا الحمد صيغه دا جمله خبريه استعمال شوی ده، ولیکن په دې کې اصل کې معنا د امر ده. تاسو الحمد چې کوم نه وایي پس ظاهر کې صيغه د خبر ده او معنی د امر ده. دې ته ویل کېږي تلوین الخطاب. سلورم په دې کې اصل کې اختصاص ده. اختصاص د لام نه معلومیږي لله. بل په دې کې حذف هم راغلی. بعد وی چې الحمد دا جمله فعلیه ده. حمدت الحمد پیر ته محذوف راوباسي حذف شو. شپږم په دې صورت کې تقدیم او تاخير ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې تقدیم او تاخير راغلی. دانګه په دې صورت کې تفسیر ده. تفسیر څه معنا؟ تسریع بعد الابهام. اول ابهام ذکر شي هغه نه بعد بیا تسریع وشي. صراط اهدنا الصراط المستقيم مونږ ته نه غلاره واخه. نو په ځمن د صراط مستقیم کې انعام علیهم ذکر کړه. صراط مستقیم د لار د انعام منعم علیهم ده. بیرسته منعم علیهم چې کوم دینو بیل ذکر کړه. دته لیکي التسریع بعد الابهام. اتم پڑی صورت کی التفات تے. التفات اصل کی کلام پہ یو طرز روان دے. کلام پہ غائب باندې روان دے. تو مخاطب تواڑ ہے خطاب تا. طب انشاءاللہ تلخیص دی کتابوں نے کیوں ہے بعض ویلی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل کی کلام داسی پکارو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک ذکر جو دیتے التفات ہو لکی نام دار ہے. طلب شيء وليس المراد وصوله. طلب کول دی یو شی مراد دغه وصول نه بلکې دوام پاغي باندې مراد بل دوام دا په اهدنا کې دوی چې کوم هدایت طلب کړل مراد طلب د هدایت نه ده بلکې مراد پاغي باندې دوام ده. دوام مراد پاغي باندې چې کوم نه همیشواله ده. لسم پرې کې څه ذکر شو؟ سرد الصفات. ډیر صفات چې کوم نه په یو ځای باندې وچرول د سره لپاره وچرول. ډیر صفات کله ذکر کیږي د مدح لپاره کله د ذم لپاره. مقصد د موصوف مدح کوي یا ذم کوي بدی بیانول. دا چې ډیر صفات په یو ځای باندې وچرول ته پاره د صفت د رب العالمین.
دا هم د علم بلاغت یو نوع ده چې د یو موصوف دپاره ډېر صفات ذکر شي. سرد الصفات، سرد سین را دال، صفات په یو ځای باندې ډېر ذکر کول. یو لسم بری صورت کې تسجیع را، تسجیع د سجع نه ماخوذ دی. سجع وی برابروالی ده. آخر دوه کلمې چې کوم نه دا په وزن کې او په حرف روي کې یو بل سره متفق شي، ایته ویل کېږي سجع. الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، الرحیم المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نتی نون ده. بیا په آخر کې ولا الضالین التم نون ده. دې تسجیع ویل کېږي په علم بلاغت. دا انوار بلاغت پر صورت کې الله ذکر کړي. بل امتیاز دا صورت اگر کا سعدی ذکر کړي په خپل تفسیر کې. دا صورت اگر کا ډېر مختصر دی لیکن دا په ډېرو مسائلو باندې مشتمل دی. توحید درې انواع ذکر کړي صراحتاً. توحید ربوبیت ذکر کړي پر رب العالمین کې، توحید ربوبیت. توحید الوهیت ذکر کړي په الله کې، او توحید الاسماء و صفات دا ذکر کړي په الرحمن الرحیم کې. توحید الاسماء و صفات دارنګه په دې صورت کې چې کوم نبوت پیغمبرانو پر ثابتېږي، اهدنا الصراط المستقیم، او په دې طریقه باندې ثابتېږي چې خودون کی دلار مستقیم پکار دی. خودون کی څوک دي؟ الله پیغمبران دي کنه علیهم السلام. دارنګه بیا په دې اعمال باندې بدلا ورکول او اثبات د آخرت دای په مالک یوم الدین کې کړل. مالک یوم الدین دا نه مخکې دا خبر ذکر شي په دې صورت کې اصل کې په فرق زوالو باندې رد ده. په الحمدلله کې اصل کې رد ده په معطله باندې. معطله خلکو چې د الله صفات نه مني. پر الله کې اصل کې رد ده په مشرکین باندې. پر رب العالمین کې رد ده په فلسفه باندې. هغه وایي چې ګوره الله د عالم تربیت نه کوي، دا ټول نظام په حیولا باندې چلیږي. حیولا باندې وایي وجه دا چې د یو ذات نه ډېرې خبرې نه صادرېږي. ګوره ظالم وایي حیولا وایي ونه ته حیولا دی ونه هلته چې د یو ذات نه ډېرې خبرې نه صادرېږي. او وایي چې غونډ نظام په حیولا باندې چلیږي، وایي سره پلار حیولا را وایي. دا فلسفه کافر دی اصل کې. نو په هغوی باندې رد شو په کوم ځای کې؟ په رب العالمین کې. او په الرحمن الرحیم کې رد دی په هغه چا باندې چې هغوی د الله د رحمت نه انکار کوي، چې هغه ماتوریدیان دي، اشاعره دي. ماتوریدیان د احناف دي، اشاعره شوافی دي. دغه په دې زمانه کې دا مصداقات دي، اشاعره شوافی دي او ماتوریدیان د احناف دي. دا د الله د رحمت نه انکار کوي، د الله رحمت نه مني، تعویلات پکې کوي. او په مالک یوم الدین کې رد کو په چا باندې؟ په هغه چا چې انکار کوي د قیامت نه، چې دهریان دي. مالک یوم الدین. او په مالک کې رد په معتزله باندې هم وکړو. لکه معتزله وایي چې ما هو الاصلح د بنده لپاره په الله باندې لازم دی. دا خبرې د الله د مالکیت سره منافات ساتي. په مالک کې په هغوی باندې رد شو. په بعضې مشرکانو د هند باندې مرد وکړو، لکه مخکې ذکر شوي. په نصاراو باندې مرد وکړو. هغوی وایي عدل په الله لازم دی، واجب دی. صحیح شو، الله عدل کوي، خو لیکن د لزوم خبره مه کوه. دا ټولې خبرې د مالکیت سره منافات ساتي. ایاک نعبدو کې رد دی په مشرکینو باندې. ځکه مشرکان خالص د الله بندګي نه کوي، په بندګۍ کې نور کسان د الله سره شریک کوي. او په جبریو باندې رد وکړو. جبریا وای انسان مجبوری محض ده، انسان هیڅ هم نشي کولی. ولې نشي کولی؟ ایاک نعبدو بندګي کوي کنه. ایاک نستعین کې رد وکړو په قدریو باندې. قدریه وای دا ټول کارونه چې کم ده الله هیڅ هم نه دي لیکلي. هغوی د الله مشیت نه مني.
ایاک نستعین دا خبره معلومیږي چې نه دا هر یو کار د الله په مشیت باندې واقع کیږي. د الله نه امداد طلب کې د بندگانو مشیت د الله د مشیت د لاندې وما تشاؤون الا ان یشاء الله وما تشاؤون الا ان یشاء الله. او اهدنا الصراط المستقیم په دې کې رد کو پروافیزو باندې لکه مخکې طریقه در ذکر شو او په هغه چا باندې چې هغوی د نبوت نه انکار کوي هغوی باندې رد وکړو. دارنګې په دې صورت کې سیر الی الله ذکر دی، الله طرف ته مزل دا به کې ذکر شوی دی. څنګه مزل ذکر دی؟ مونږ کوم طرف ته ځو؟ قیامت ته روان یو، مالک یوم الدین. نو په هر سفر کې خامخا انسان سره یو توخه پکار ده، اسباب پکار دي. نو دغه سبب چې کوم نه دغه ذات دغه عبادت دی، د الله بندگی وکړي. او په هر سفر کې خامخا لاره ښودونکي پکار دي. نو جنت ته راته ذات الله رسول ښایي منعم علیهم پیغمبران علیهم السلام. او په هر سفر کې یو رکاوټ وي، نو هغه رکاوټ چې کوم هغه مغضوب علیهم یهودیان دي. یهود انسان چې کوم نه جنت ته نه پرېږدي، جنت ته نه پرېږدي. په هر سفر کې رکاوټ چې کوم دی د قیامت په سفر کې د جنت هغه یهود دي او زوال دي. بل امتیاز په دې صورت کې ذکر شوی دی عبادت او استعانت. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به کې ذکر شوی دی. او د دوو خبرو تر ټول دین راځي کېږي عبادت او استعانت ته. بل امتیاز په دې صورت کې د الله 15 نومونه سره ذکر شوي دي: الله، رحمان، رحیم، رب او مالک. بل به کې صفت د محمود ذکر دی، دا په ضمن الحمدو کې دی. حمد خاص د الله لپاره، الله محمود دی، د الله صفت کې راشي. په دین کې دیان ذکر دی، بدله ورکوونکې، جزا ورکوونکې. په نعبدو کې معبود ذکر دی، بندگی کې راشي. په نستعین کې مستعان ذکر دی، هغوی نه امداد طلب کولی شي. په اهدنا کې هادي ذکر دی، لاره ښودونکې. په انعمت کې منعم ذکر دی، انعام کوونکې. په مغضوب کی صفت د غضب ذکر ده، الله په بندگانو باندې غضب کوي چې کم کسان مستحق د غضبي. زوالین کی صفت د اضلال ذکر ده، سمانا بعض بندگان الله گمراه کوي. ومن یضلل فلا هادی له، هغه څوک چې الله یې گمراه کړي نو بس هغه به څوک لاره نشي ښودلی. بل بڑی صورت کې اصل کې د بنده 15 صفات ذکر شوي. د بنده 15 صفات: العبادت یو صفت، دویم الاستعانه، دریم طلب الهدایت، څلورم طلب النعمت، پنځم الاستعاذة عن الغضب والزلال، د غضب او د زلال نه چې کوم نه پناه غوښتل استعاذه. دسمه خبره، د انسان کمال لازم په دوه خبرو سره. په انسان کې چې کوم د کمال لازم په دوه خبرو سره. یو د تخلیه نظام خالی کول، رضا نه صفات د غضب او د زلال لري کول، صفات د اهل غضب او صفات د اهل زلال چې کوم نه لري کول. او دویم نه تحلیه، خیسته کېدل، ځان خیسته کول. انسان خیسته کېږي په عبادت باندې او په استعانت باندې. اول به تخلیه کې سمانا دیو د نسوارو میشن بفریک دی، او بیا به ځان خیسته کوي په بندګۍ باندې او په استعانت باندې. د دې صورت بل امتیاز دا چې دا هغه صورت دی چې د دې نه ما سوا مونځ د انسان نه صحیح کېږي. لا تصح الصلاة الا بها، مونځ چې کوم نه صحیح کېږي مګر په دې مانځه سره، په دې فاتحې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. سورة البقره. د دې سورت خو ډېر فضایل دي.
یو فضیلت دار ګوره امام احمد رحمه الله خپل مسند کې صحیح مسلم کې ترمذی نسائی په دوی کې راغلی روایت د ابو هريره یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا بيوتكم قبورا خپل کورونه چې کوم نه مقبره مګرځوي قبرونه مګرځوي فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة یقینا هغه کور چې پاغه کې سورة البقره لوستل کېږي لا يدخلوا الشیطان هغه د شیطان نه داخليږي تاسو خپل کورونه مقبره مګرځوي او کور چې سورة بقره په کې لوستل کېږي شیطان ته نه داخليږي کوم چې سرکش شیاطین دی هغه ته نه داخلي دی نشي ندی صورت فضیلت څه شو ردی په لوستلو باندې حکم راغلی دا لولې په خپل کورونو کورونه چې کوم نه مقبره ما جوړوي ګوره د دې حدیث هم دا خبر معلومه شو چې مقبرو کې به تلاوتونه نه کوي وره ته مقبرو کې تلاوتونه کوي عبد الله بن مسعود فرمایلی دي چې ګوره نبی ان شیطان یفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة شیطان چې کوم نه هغه کور نه تختی چې په کوم کور کې سورة البقرة اوري هغه نه تختی دانګي بل روایت کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلموا سورة البقرة دا سورة زکای فإن أخذها بركة وتركها حسرة د دې اغستل چې کوم نه برکت ته د دې پرې خودل چې کوم نه تاوان ده ولا تستطيعوا البترا ساحران د دې طاقت نه لري ګوره د دې مقابله نشي کولای بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان لكل شيء سنام دا یو شی د پاره یو غوږ ته اوچتواله وإن سنام القرآن البقرة القرآن الكريم اوچت طرف سورة البقرة دا بل فضیلت دار ګوره په دې صورت کې اصل کې زر اوامر دي بعضی صداتن بعضی ضمنن زر پکې نواهی دي زر پکې چې کوم نه اخبار دي او دا نه وي زر پکې حکمتونه دي پنځه سوه پکې احکام دي او 15 امثال پکې ذکر شوي دي 15 امثال دې صورت اسماء سری نمونه اګور دا هغه صورت ته چې د قران کریم دارومدار دی په دې صورت باندې ټول قران کریم په دې صورت کې حل کیږي اول دی البقره سورۃ البقره بل پستات القرآن پستات خیمه ته په خیمه کې دنه خلک اوسېږي کنه دین په قران کریم باندې هاته کړی دی صورت په ټول قران باندې سورۃ الزهرا د چمک صورت سلام القرآن وته وي پسین سره موضوع صورت سره اول دار ہے موضوع صورت چې کوم نه پدې کې اول ذکر کیږي پدې کې د ایمان موضوع پکې ده الایمان ایمان ذکر کیږي او دغه ایمان حقایق ذکر کیږي او دغه فضایل د ایمان ذکر کیږي فضایل د ایمان او بیا الله ترغیب ورکوي ایمان طرف ته او ترغیب ورکوي ير ورکوي هغه بندگان ته چې په کې ایمان نشته الایمان حقائقه وفضائله والترغيب إليه والترهيب لمن لم يؤمن دویم دار ہے په دې صورت کې اصل کې توحید الله ذکر کوي او دانګه رسالت او جهاد او دانګه انفاق به سبیل الله دا به ذکر کیږي التوحید والرساله والجهاد والانفاق به سبیل الله دې صورت ربط دما قبل سره راځي چې مخ کی صورت کې اجمال او دې صورت کې تفصیل ده ورمخ کی صورت کې اصل کې یو خو
لله ذکر شو. نو په دې صورت کې د الله د الوهیت بیان دی، الله معبود دی، دا ذکر کیږي. مخکې صورت کې تربیت ذکر شو رب العالمین، په دې صورت کې د الله د ربوبیت بیان دی، تفسیرا الله هغه ذکر کوي. دارنګه مخکې صورت کې ذکر شو الرحمن الرحیم. وګوره د الله رحمتونه ته څومره رحمتونه بني اسرائیل باندې کړي، ولیکن هغوی بدل کړه په غضب باندې. مالک یوم الدین، نو په دې صورت کې تفصیل لګوره د قیامت د ورځې. ایمان بالیوم الاخر دا اصل کې د ایمانیاتو نه دی، وروسته په ایمانیات کې الله را ذکر کوي ایمان بالیوم الاخر. دارنګه ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو په دې صورت کې اصل کې بیان د عبادت دی، د عبادت افعال ذکر کوي، منځ، روزه، زکات، حج، ټول ذکر کوي، رکوع، سجده. هغه مخکې صورت کې فرمایي اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته نه غلا راوخه. دلته بیان د هدایت ته اوس په دې صورت کې کیږي. هغه مخکې صورت کې الله درې ډلې بیان کړې، انعمت علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. وګوره په دې صورت کې الله دا ذکر کوي. په اول صورت کې وګوره د منعم علیهم صفات الله ذکر کړي، او دا غیر نو بیا چې کم مغضوب علیهم او ضالین دي کافران. د یهودو خو ډیره تذکره په دې صورت کې شوې ده، د یهودو کشف دې صورت کړه، او عام کافر راوي صفات هم الله ذکر کړي. دې صورت خلاصه دارا، خلاصه به ذکر کولای شي لګا چې په ذهن کې کینی. نو اصل کې تر شرم آیات پورې دې خلاصه ول ذکر کیږي، هغه پر یو مضمون روان دی. اول کې الله اعجاز د قران کریم ذکر کوي، اعجاز دا اعجاز ذکر کیږي په الف لام میم سره. قران کریم یو معجز کتاب دی، څوک یې مقابله نشي کولای. دا غیر سبب د قران کریم درې صفات الله ذکر کوي، درې صفات. کامل کتاب دی، ذالک کتاب الف لام کې د کمال لپاره. دویم لارې به شک پکې نشته. دریم صفت هدى للمتقین، هدایت د متقیان لپاره ده. او هغه نور سبب الله نه متقیان او صاحب ذکر کوي صفات. بدوی کې به ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ پي، انفاق پي، ایمان به په کتاب باندې، ایمان به په مخکینی کتابونو باندې، په آخرت باندې به یقین. او بیا هغه پر دو بدلی الله ذکر کوي، یو هدایت ته او بل فلاح ده. پنځم آیات کې هغه وروسته بیا رب العالمین ندی مقابل ذکر کوي، کافران تذکرہ کوي. کافران دوه قسم، یو ظاهری کافران دي، اول هغوی حال بیانوي، هغوی صفات ذکر کوي خراب، کفر پکې دی، انذار عدم انذار دوی په حق کې کم دی برابر دی، بل الله په ختم والے بل په دیو باندې پردي دي. او بیا هغوی لپاره سزا ذکر کوي، ولهم عذاب عظیم. هغې نه چې کوم بیا وروسته منافقانو 15 صفات ذکر کوي، وروسته به انشاءالله تفصیلا راځي. 15 صفات تر هغه صم بکم عمي فهم لا يرجعون پورې. او بیا وروسته دارنګې 19 آیات کې او دارنګې 13 آیات کې، 19 آیات کې او دارنګې 6 آیات کې هغې کې رب العالمینو امثال ذکر کوي، مثالونه چې کوم نه رب العالمین ذکر کوي. 19 آیات او دارنګې 19 آیات او دارنګې وروسته 19 او 6 په دې کې دوه امثال ذکر کوي. یو مثالی ناری دی، مثالی ناری، او بل مثالی مائی دی. دا دوه قسم مثالونه الله ذکر کوي، او دا مثالونه سره کې ذکر کیږي رضیات وضاحت د فار، رضیات وضاحت د فار دا ذکر کوي. لکه په مثال باندې وضاحت د ممثل راځي.
الف لام میم. الف لام میم دې ته ویل کېږي حروف مقطعات. دا حروف مقطعات دي، دا په اول د صورت کې راوړل کېږي. د بعض صورتونو په اوله کې دا راځي. د دې حروفو سره ډېر مباحث متعلق دي، اوږده د مباحث. موږ اوس د هغې نه یو بعضې رااخلو علی وجه الاختصار، چې یو الف لام میم دلته الف لام میم دا حروف دي او که دا اسما دي. یو به دا بعد ذکر کېږي، دا اسما دي که دا حروف دي دا به ذکر کېږي. څوک چې وایي اسما دي نو د هغوی په اسمیت باندې څه دلیل دی؟ دارنګه الف لام میم دا ترکیب کې څه واقع کېږي؟ انسان چې کله د یو جملې اعراب وپېژني بیا یې په خپله په معنا باندې پوهېږي. دا اعرابات تراکیب ذکر کېږي لپاره د فهم د معنا، چې په معنا باندې سړی پوه شي. دارنګې عادت دا حروفو به ذکر شي چې کوم حروف په اول صورتونو کې راځي، حروف مقطعات. بیا به دا ذکر شي چې هر دې حروف دپاره څه معناګانې شته او که نه، په دې کې به اقوال ذکر شي، به ذکر شي. بیا به دا ذکر شي چې ګوره د دې حروفو معنا چې کله موږ ته معلومه نه ده، نو دا ولې راوړی کېږي په اولو صورتونو کې؟ دا به ذکر کېږي. نور مباحث پکې وروسته ذکر کېږي. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. په دې کې راجح قول چې هر یو واحد په دې کې اسم دی. الف اسم، لام اسم، میم اسم. اور دې په اسمیت باندې دلیل دار اصل کې وجه هغې دا ده چې دا هر یو په یو معنا باندې دال دی، هر یو په یو معنا باندې دال دی. لکه څنګه چې اسم په یو معنا باندې په یو مسما باندې دالي، الف دا په یو خپله مسما او معنا باندې دال دی. څنګه؟ ګوره تو چې وایې الفو، نو دا الف اصل کې د دې معنا سره تو چې وایې لام، لام دال دی په ل باندې لا. تو چې وایې میم، میم دال دی په م باندې. تاسو دې باندې پوه شئ؟ الف دال دی په، لام دال دی په ل، میم دال دی په ما، خپل مسما باندې دال دی. زمانه سره تعلق نشته، بس اسم دی. و سوال دا تو ته څنګه اسم وایې؟ د عبدالله بن مسعود نه خو نقل شوي وي من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر امثالها. چا چې کتاب الله نه یو حرف ورستو دارنګې د هغې لس نیکۍ ورته میلاویږي. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام ګوره حرف نه دی یو، بلکې الف بیل حرف دی، لام بیل حرف دی، او میم چې کوم نه بیل حرف دی. نو تا مخکې چې دا اسم دی او عبدالله بن مسعود په روایت کې ته حرف ویلی شوی، ته به جواب وکړې. مخکې موږ اصولو کې ذکر کړي چې ګوره اصطلاحات پېژندل پکار دي، د هر چا خپله خپله اصطلاح. دلته مراد د عبدالله بن مسعود د حرف نه حرف نحوي نه دی مراد، بلکې د عبدالله بن مسعود په روایت کې مراد د حرف نه کلمه مراد ده، کلمه ته مراد ده. د دې د وجې نه حرف چې د کلمې په معنا سره واخلې نو داسې حرف اسم هم کېدی شي، ځکه اسم هم کلمه ده. مراد ته معنا لغوي شو چې کلمه شوه. بل دلیل دی په اسمیت باندې دا ګوره، دا ځکه اسما دي. سیبوی په خپل کتاب کې الکتاب، یو کتاب لیکلی الکتاب، په یې کې لیکلي دي و یو ځل خلیل چې کوم دی نو دا چې کوم امام د نحوې دی، د لغت دی، و هغه د خپل ملګر نه تپوس وکړو، هغې نه یو سوال کو امتحان اخیستو، کیف تلفظون بالکاف،
التي في لکا په لکه کې چې کم کاف ته تاسو باغی باندې څنګه تلفظ کوئ والباء التي في ضربا په ضربا کې چې کومه با ده تاسو باغی څنګه تلفظ کوئ نو هغه ته ویل شو ونقول کاف با موږ دې سوایو کاف با موږ دې سوایو په لکه کې مونږه په دې باندې کم تلفظ کوو کاف په ضربا کې با مونږ کم تلفظ کوو با هغه ته وی چې ګوره انما جئتم بالاسم تاسو په اسم باندې راتګ وکړو ولم تلفظوا بالعربي تاسو په عرب باندې تلفظ ونه کو بیا سی وی خلیلی وی چې زه څنګه وایم وی زه وایم چې که او به په لکه کې چې کم کاپ دی نو زه کاپ نه وایم زه کا وایم کا او دارنګې په ضربه کې زه څه وایم به وایم دا چې کاپ او با ووایي دا خو اسما شو حروف په اړه جوړېږي چې تو کا او به ووایې د سیبوی دا قوت دلیل پر دې خبره باندې چې ګوره الف لام میم دا سری اسما دي ویل کېږي څنګه الف لام میم دا اسما شو کدا چېرته حروف څنګه به ویل کېده ا لا ما داسې به ویل کېده او ویل کېږي څنګه الف لام میم داسې ویل کېږي دا څه شو دا اسما شو دا باس خو دې سره متعلق چې دا حروف دي که اسما دي نو راجح قول چې دا اسما دي راجح نه به کې دا متعین دي دا اسما دي بیا الف لام میم ترکیب کې څه واقع شوی یو قول چې الف لام میم دا مجرور دی هغه ولې مجرور دی حرف جر خو دلته نشته اسی مجرور کې وینا دا مجرور دی په حرف قسم باندې حرف قسم چې کنه محذوب دی او عمل یو سم باقی پاتې رہے حرف قسم او عمل یو کو لاړو بس عمل پاتې رہے دغه وی الله لا يفعلن كذا دا سره کې والله نه وو دې سکو حذف کو لام او سره مجرور او سم دا مجرور پاتې شو څوک چې ور جر ور کوي الله لا يفعلن كذا دویم قول الله چې الف لام میم دا منصوب ده نو سمن الف لام میم چې قسم شي نه د ماره قسمی په دې حروف مقطعات باندې دا معنی شو دویم قول الله چې دا منصوب ده په نسب کې دوه وجې دي اوله وجه دا ده چې دلته اصل کې قسم چې کوم نه حذف شوی دی ته وی الله لا افعلن كذا من التزمت الله لا افعلن كذا ال دې په قسم ادب ده په دې کې په قسم ادب شوی بل قول چې دا منصوب دی که مفعول به دی تقدیر څنګه اوتلو الف لام میم اول ولا الف لام میم دا اول ولا او دا اصل کې منصوب دی په مقدر باندې بل قول چې دا مرفوع دی ولی دا مبتدا او دا مابعد خبر دی نو څنګه معنی بشي الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم دا کتاب دی نو لکه الف لام میم څنګه کتاب دی دا قران کریم د حروف مقطعات نو جوړ دی دا معنی شو قران کریم هم د بیل بیل حروف نو جوړ شوی دی راشي کتا سوچ قران کریم مو حق کتاب نه لري تاسو هم داسې کتاب راوړی کنه ته کستاز خبرې هم داسې کلماتو نه جوړې دي او قران کریم ته هم جوړ خو چې نشي جوړولای خو دلیل دی چې قران کریم صحیح دی در اعجاز دلیل دی حق کتاب دی رب العالمین دی طرف دا مبتدا شو مابعد چې کوم دی خبر شو بیا الف لام میم پڑھے دے کہ مستقل آیات تے گورے دا مستقل آیات تے ولی مستقل آیات تے ذکر دی یو مدلول چې کوم نه اشتره مدلول دا یو کلام دی مستقل آیات تے دی یو مدلول شته لکه څنګه چې یو کلام مدلولی ور بعد کلامون داسې چې هغه مدلول سراتنی ارثو پی پوي بعد داسې چې هغه مدلول ضمننی ارثو پی نه پوي دې مدلول مشتره لیکن اگر که پغه باندې څوک پويږي نه
دویم هغه حروف مجموعه هغه حروف چې کوم په قرآن کریم کې د سورتونو په اوله کې واقع شوي دي دا 14 حروف واقع شوي دي ابن عاشور ذکر کړي دي اکثر سورتونو مکی سورتونو کې دا راغلي دي او سورۃ بقره خو مدني ده او آل عمران دا ته مستثنا دي او رات کې اختلاف مخکې ذکر شو هغه حروف کم دي ګوره الف ها را سین صاد طا عین قاف کاف لام میم نون ها یا دې حروف مجموعه سره مجموعه دارا نص حکیم سواسر نص حکیم قاطع له سر نص حکیم قاطع له سر دې مجموعه نون سواد نص حکیم قاطع له سر بیا په اعتبار د کتابت باندې دا 15 قسم دي په اعتبار د کتابت باندې اول هغه چې مفرداتي صاد قاف مفردات نون دویم قسم هغه چې مرکبي د دوونه مرکبي لکه طا حا طا سین حا میم دریم قسم هغه چې مرکبي د دریونه الف لام میم الف لام را طا سین میم سلورم قسم هغه چې مرکبي د سلورونه چې کوم نه مرکبي لکه الف لام میم صاد الف لام میم را او پنځم هغه چې مرکبي د پنځونه کاف حا یا عین صاد حا میم عین سین قاف دا پنځونه چې کوم نه مرکب شو ته دې حروف د پر آیسته معناګانې شته وکنه نګورا قرطبی رحمه الله خپل تفسیر کې ذکر کړی دی مفسرینو اختلاف ده عامر شعبی سفیان ثوری او ډېر محدثین هغه دا ذکر کړی دی یسر الله فی القرآن دا د رب العالمین راز دی په قران کریم کې او د الله پر خپل کتاب کې رازونه شته بعضی بندگان ته نه دی ورکړ او ګور د انسان د پاره دا خبره لازم نه چې خامخا پارسه کې به خبرې کوي تاسو ملازمه خو نشي چالان کې ما او ته پارسه باندې پوه شو بعد داسي کلمات چې موږ په ایمان نه ورو بس آمنا موږ چې په ایمان راوړو بس دې کې زموږ لپاره پیدا را نو به زه خو نه شو او دا خو د ډیرو ثوابونو چې کوم نه نقل شوی ډیرو ثوابونه ابن کثیر مولا ذکر کړی چې ګور دې حروف خامخا یو مراد شته کوم خلک چې وایي چې نه دې مراد نشته دا خطا شوی جاهلان په نفس الامر کې مراد شته ولیکن مونږ تر هغه بیان شریعت نه کړی نو به زه خو نه دي بس زمونږه ذمہواری سره مونږ په ایمان نه دا راجح قول دی راجح قول بیا سوال چې ګوره دی حروفو یو مراد شته او مونږ ته الله خوذر نه ده دې صورتونو دا چې صورتونو په اوله کې راوړل کېږي دا حروف پای کې پیدې سری بعد فواید علماء بیا ذکر کړي دې پیدې وایي سری یو دار ګوره چې په دې کې د قران کریم اعجاز ذکر کیږي اعجاز طریقه اعجاز دا سره چې الله فرمایي ګوره دا کتاب د دې بیلو بیلو حروفونو جوړ دی او استاد د کلماتو د بیلو بیلو حروفونو چې کوم نه جوړ دي
که دا کتاب د قرآن د الله کتاب نه نو راشي دې بشن کتاب جوړ کړئ ځای همدا وجه ده چې بیا د کوم صورت په اوله کې دا حروف راشي په هغه صورت کې غالبا الله د خپل کتاب تذکره کوي قرآن کریم تذکره پکې غالبا کیږي لکه ګوره مثال ورته دلته ګوره دا حروف رااله وروسته الله فرمایي ذلک الکتاب بیا وروسته فرمایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کتاب تذکره الله بار بار کړی دا آل عمران کې الله ذکر کړی دی ګوره الف لام میم ذلک الکتاب الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب التي کتاب تذکره کړی دا دا انګریزي ته الله فرمایي بل سورۃ کې الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه تو التی بیا کتاب تذکره کړی دا ور دلیل لري خبره باندې چې په دې کې قرآن کریم اعجاز دی او اشاره خاص مراد خو موږ ته معلوم نه نه دغه اشارات کی فواید دي و پیدا به سره تو قرآن کریم اعجاز ته الله اشاره کوي تابع کی ذکر کوي د کوم صورت په حواله کې چې راشي نو الته بخا مخه قرآن کریم تذکره شوی یا په حواله کې یا په منځ کې یا په اخر کې شیخ الاسلام رحمه الله ذکر کړی دی د کوم صورت په حواله کې چې دا حروف راشي بیا خاص کر دا درې حروف الف لام میم نو هغه صورت اصل کې په ابتدا د خلقیت باندې مشتمل دی انسان اول حالت الله ذکر کوي اول حالت لکه په دې صورت کې الله فرمایي کیف تکبرون بالله وکنتم امواتا دا ذکر کیږي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون انسان خلقیت الله ذکر کړی دی دا ذکر کیږي او دا رنګ بیا نهایه هم ذکر کیږي انتها نهایه چې کوم نه ذکر کیږي انتها لکه دا وروسته الله ذکر کوي تقریبا 73 آیات کې کذالک یحیی الله الموتى ویریکم آیاته لعلکم تعقلون دا انتها ده الله ومړي چې کوم نه راځوندي کوي او د بندگانو توسط هم ذکر کیږي چې الله په کوم احکام باندې بندگان مکلف کړی دي په کوم احکام باندې هغه احکام چې کوم نه الله ذکر کوي ځکه یو زما وستا ابتدا را پیدائش کې بل انتها را مړ کېدل دی بیا ژوند کېدل دي او په منځ کې موتا په احکام باندې چې کوم نه مکلف یو نو هغه احکام چې کوم نه الله ذکر کوي نو په منځ کې ډېر احکام ذکر کړی دي په دې صورت کې چې کوم نه ډېر احکام دي چې دا چې په بل صورت کې نه ذکر شي دا رنګ بیا وروسته صورتون تلال شه آل عمران ته وګوره الف لام میم تنزیل السجده ته وګوره سورۃ روم ته چې کوم نه وګوره به کوم نه درې خبرې ذکر دي بل هغه د اشاره ذکر کړی را چې کوم صورت په اوله کې کم حرف راشي بیا به دغه موافق چې کوم کلمات ډیر زیات راځي هغه موافق لګوره مثال په تور د سورته قاف د قاف په اوله کې قاف راغلی دی په دې صورت کې چې کوم نه ورسته ټول قاف ذکر دی والقران المجید القران قد علمنا ما تنقص الارض تنقص التم قاف راغی بل كذبوا بالحق التم قاف راغی والنخل باسقات التم قاف راغلی او سورت چې کنه ټول په قاف باندې مشتمل دی ولقد خلقنا الانسان التم قاف دی او فاعلين بالخلق التم قاف راغلی دارنګي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد التم قاف دی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دارنګي داس پس اخو راځه سورت چې کومه ټول په قاف باندې مشتمل دی ټول په قاف باندې په جهنم کې غرزول القاء فی الجهنم او دارنګي فنقبوا فی البلاد تنقیب فی البلاد هغه ذکر کړل
او دانګ انشقاق الارض یوم تشقق الارض عنهم تشقق الارض عنهم ولا بلغ مقام تشقق دا کلمات دا ذکر چې ټول په قاف باندې مشتمل دي. ګوره د سورۃ صاد په اوله کې صاد ته نو په دغه صورت کې د خصومت نه باز ته ځکه په خصومت کې صاد ته جګړه. داود علیه السلام خوا دوه کسان رااله دوه خصمین او په خپل منځ کې اختصام کو. جهنميان دا په خپل منځ کې چې کوم نه ذالک تخاصم اهل النار په خپل منځ کې وباس کوي. دا رنګ اختصام د الملأ الاعلى په کې ذکر شوی دی. اختصام د الملأ الاعلى دا په کې ذکر شوی دی. تخاصم د ابلیس په کې ذکر شوی دی او اعتراض په خپل رب باندې. اصل لاره وته چې په کم صورت په اوله کې څنګه حروفي دغه حروف ته بیا غالبا ورسته مونږ کې او دا حروف چې په کم مادو باندې مشتملي نو تقریبا هغه به کې بیا ذکر کیږي. دا شیخ الاسلام رحمه الله یو پیدا ذکر کړی دا یو پیدا بس رب العالمین دا حروف په خپل ځای باندې پرې خو دي مراد چاته نه د ښکار کړي. نو هر یو عالم چې کم دی ردینه چار چا پیره تاو شوی دی چې بلې کې بس حکمتونه لکه مولا خو چې په یو شي کې ګوت نه والی نه قلاري. نو ګور دا حروف مقطعات دي دې مراد الله چاته نه ښکار کړي خو بیا هم د دې علماو زړونو وار نه کو او صبر نه کو. نو دا رنګ هغوی په دې ګوتې پکې والي څوک یې دې مقصد دار څوک یې دې چې کوم اشارات دي هغه باندې ذکر شوي دي. بیا ګور دا صورت دا دغه چې کوم نه دا حروف مقطعات دا متشابهات القرآن نه دي. متشابهات القرآن نه خدا متشابهات القرآن دي من حيث المعنى دي مقصود مونږ ته معلوم نه مقصود اشتراک مونږ ته معلوم نه او د رب العالمین صفات دا متشابهات دي خو من حيث الكيف هغه ترجمه اشتره ولیکن بیان د کیفیت پنه کې کیفیت یې مشترک مونږ ته کیف معلوم نه نه مونږ ته معلوم نه بل پیدا دا وره په داسې حروف باندې کلام شروع کول په داسې حروف باندې کلام شروع کول دا د فصیح کلام نه غوړي خلاف نه دي. ولې کله فصیح کلام نه خلاف وو مشرکانو به خامخ اعتراض کړی چې دا څنګه قرآن کریم دی چې دې په اوله کې دا حروف راغلي الف لام میم. چېرته مشرکانو په دې حروف باندې اعتراض نه کړی بلکې هغوی اعتراض کوو په الرحمن باندې وما الرحمن ادانګ الله په توحید باندې اعتراض کو په دې حروف باندې اعتراض نه کړی چې قرآن کریم موږ ذکر منو چې دې په اوله کې حروف مقطعات بلکې د عربو په کلام کې دوی په خپل کلام کې داسې مفردات الفاظ چې کوم نه استعمالوي دوی څه کې دغه استعمال کوي. لکه مثال په تور حارثه بن لام الطوائي حارثه بن لام الطوائي هغوی دا مسما کړی په لام باندې لام. نحاس ته چې کوم نه دوی سواد وایي نحاس ته څه وایي سواد. صحاب ته چې کوم نه عین وایي عین. وریس ته څه وایي عین. جبل ته چې کوم نه قاف وایي قاف. هوت او مری ته څه وایي نون وایي نون. وګوره عربو چې کوم دی هغوی په خپلو محاوراتو کې دا مفردات الفاظ معبرات او تعبیرات ګرځېدل دا د فصیح کلام نه بل خلاف نه را. عربو چرته هم په دې حروف مقطعات باندې اعتراض علی وجه الاستقلال نه کړی. یو قول دا چې ګوره دا حروف د دې مراد صرف الله ته ښکاره دی بندګانو ته نه دی ښودلی او بعضې فواید علماو ذکر کړي دي. دویم قول دا چې ګوره مراد د فواتحو نه دا فواتح چې کوم حروف مقطعات د دې مراد معلوم دی مراد څنګه معلوم نه وس. دویم قول علما ذکر کړي دي غرائب القرآن کې نصابوري ذکر کړي دي. اول قول چې دا نمونه دي اصل کې الف لام میم دا باقي حروف مقطعات دا اسما دي دا اسما دي. لکه مثال به طور هود نون چې کوم دی نو مهی ته وایي
او قاف غر ته وایي دارنګې اسماري ده. څوک وایي دا اسما د رب العالمین دي، څوک وایي دا اسما د قرآن کریم دي. بعضې فرمایي چې نه دا هر یو حرف په خپل مسما باندې دال دی، د الله په نومونو باندې دال دی. په الف کې احد ته اشاره ده، اول ته اشاره ده، آخر ته اشاره ده، ازلی ابدی دې ته اشاره ده. په لام کې اشاره ده لطیف ته، الله لطیف ته. په میم کې اشاره ده مجید ته، دارنګې ملک ته، دارنګې منان ته. عبدالله بن عباس ذکر کړي الف لام میم څه معنا؟ انا الله اعلم، زه الله یم پوهېږم. الف لام میم صاد څه معنا ده؟ انا الله اعلم وافصل، انا الله اعلم وافصل. الف لام میم را څه معنا ده؟ انا الله ارى، انا الله ارى نه معنا زه الله یم اینم. بل قواله چې دا صفات الافعال دي، دا افعال صفات دي. په الف کې د الله نعمتونو ته اشاره ده، په لام کې د الله لطف ته اشاره ده، لطف. په میم کې عزل کې د الله مجد ته اشاره ده، شرافت. بعضې فرمایي چې الف معنا الله، لام معنا جبریل، میم معنا محمد علیه الصلاة والسلام. نو معنا څه شو؟ انزل الله الکتاب بواسطة جبریل علی محمد علیه الصلاة والسلام. الله قرآن کریم را لېږلی په واسطې د نبي اسلام باندې، په واسطې د جبریل باندې، په محمد علیه الصلاة والسلام باندې. بعضو پکې دا معناګانې هم ذکر کړي. او بعضې فرمایي د دې حروف مراد څه شي؟ د مقصد استناب د کلام آخر، یو کلام د بل کلام نه جدا کوي. او بعضې فرمایي چې نه د دې حروف مراد قسم دی، الله په دې حروفو باندې قسم کړی دی. لکه مخکې چې څه شو ذکر شو، نو مختلف مصداقونه پکې بیا علماو چې کوم نه ذکر کړي دي. خو راجع ده چې د دې په مراد باندې الله تعالی پوهېږي، او اعجاز د قرآن کریم ته پکې اشاره ده. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.